أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آدم علیہ السلام واقعہ روانه وا الله ملائکو تبی خلیفہ را روان دی دا سینه چې داغه په خدمت کې چرته څه کمې کوتاهی وشي دغسې موږ د دنیا کې هم ګورو اینو یو میلمه راځي غټ راځي هغه د پاره بیا انتظامات کول غواړي کله چې سړی واوري چې هغه راځي وي ته څه شي راځي د دوست څه کار دی اسې وټ پوچه موږ له کار جوړي ملائکم دا خیالو چې هغه راشي نو خامخا موږ له کار جوړیږي وروستو به هم په ځمکه کې فسادونه به کېږي وینې به تویېږي آخر الله رب العزت د طرف نه ورته وویلی شو چې دا بس یو به کېږي انی اعلم ما لا تعلمون وی آدم علیہ السلام پیدا شو هغه ته نومونه وښودی شو علم وله ورکړی شو ملائکو سره بحث وشو الله رب العزت د آدم علیہ السلام اعزاز او اکرام د هغې د سجدې یا هغه طرف ته د سجدې یا د هغه د پیدایش د شکریې او یا د هغه د خدمت وغیرہ کمی خبرې چې وي څه بعضې شی وي د سجدې باره کې په هغه پسې د مونځ کولو دا ټولې خبرې د آدم علیہ السلام د اعزاز او د اکرام وي ورپسې آدم علیہ السلام په باره کې الله وي چې یو اعزاز او اکرام ستاسو دا دی چې تاسو شاهي مهمان خانه ده پای کې اوسېږئ نور ستاسو اصل ځای خو جنت ته جنت ته به ځئ دا دنیا ته به ځئ دنیا کې آبادی کول دي دنیا آبادول دي دا بعضې خدمتونه کارونه دا ستاسو په ذمه باندې دي دا به کوئ نو آدم علیہ السلام یې بیا ځمکې ته رالیږه خو اول یې هلته کې په شاهي مهمان خانه کې چې هغې ته جنت وي هغې کې یو څو ورځې اوسو ته به آرام وکې دلته کې به پاتې شي څه وخته پورې بیا به ځې نو آدم علیہ السلام دی د هغه بیبي ده جنت ته چې کله یو سړی راشي نو بیا پکې روک ټوک نه وي دلته پکې روک ټوکو د امتحان په طور باندې یا دا ده چې د دنیا ته د راکوزېدو دپاره دغه یوه هیله او یوه بانه وه چې دغه به دی اخري دغې ونې ته به نږدې شي دی به بیا کوزېږي نو خبره به راځي په چا به راځي په ده باندې په خپله به راځي خلک وایي چا وایي په خپله نو ګیله سره ده بله نو داسې نه و چې الله رب العزت جنت ته داخل کو اوس وي اوس ځه خپل کار کوه که نه څومره بدلته یې نه دا په خپل عمل باندې دغه سکارو شو راووته نو اوس دنیا کې به اوسېږي دنیا کې د نسل د زیاتولو د دنیا د آبادولو الله دغه اراده کړو چې دا به کېږي نو هغه شانتي وکړه آدم علیہ السلام دا روک ټوک چې کوم شی واغه
دیونی ته بنه نږدې کېږي شیطان ورته راغی قسمونه یې ورته وکړو او آخر جاغس آدم علیه السلام هغه ونې ته نږدې شو خبره مخې ته راځي بیا نور ځایونو کې بعضې تذکرې راځي بیا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه او اوه منګه اے آدم اوسېږه ته وزوجک الجنه او بیبي ستا په جنت کې ته موسی او ستا بیبي و موسی دواړه جوړه دي دواړه ملګري دي د ژوند ملګري دي تاسو دلته کې اوسېږئ کله سړی یوازې بیا خپه پریشان نو دا یې ورسره واوسو تاسو اوسېږئ وکلا منها خورئ تاسو د دې جنت نه رغدن پریمانه حیث شئتما کوم ځای چې خوښېږي ستاسو کم ځای ته چې ځئ په دې جنت کې دننه ګرځئ را ګرځئ کم ځای چې خوښ هلته کې ګرځئ هلته کې خورئ هلته کې کښېنئ پاسئ خو یو خبره پکې ده چې ولا تقربا هذه شجره من نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین کنې شئ به خپله برخه کموونکي ستاسو برخه به بیا کمه شي یو سړی دی میلمه دی د بعضې وجوهاتو د وجې نه هغه بیا په هغه ځای کې د هغه وخت کم شي اذا بهر ته وتل واپس تلل پکار دي کله کله داسې چې کوربې وباسي بیا کوربو ته یو څو خبرې مو اورئ اسې چا مثال ورکاو وی دلته کې زمونږ په دې کورانو کې په دې دنیا کې او بیا خاص کر زمونږ پښتنو کې دا د چې میلمه راشي نو ډېر احساس او اکرام یې کوي لیکن که دغه میلمه د شپې را پاسي یا د ورځې را پاسي چوندونو کې سیکول کوي سورو کې سیکول کوي د چوت خیږي چل به کوي بیا خو دا سړی دا کوربه چې دی نو دی به ورته قاریږي دی به ورته خبرې اوري دی به وهي کېدای شي هغه ځینې پې ګزار هم وکړي ولې یو طرف ته غیرت هم دی که تو میلمه زمونږ ستا اعزاز و اکرام کوو دلته کې اوسېږي لیکن ته سیکولو کور ته سیکول ولیکې نو دغسې آدم علیه السلام ته الله وایي دلته کې به اوسېږي خو دغې ونې ته به نه نږدې کېږي که دغه ونې ته نږدې شوې فتکونا من الظالمین نو شی به تاسو دواړه د خپلو برخو کمونکو نه ان تاسو به اوسئ تاسو به څوک د دې ځای نه وباسي نه خو که دغه کار یې وکړو نو بس بیا به ځئ نور هم ډېر مثال نه سړی ورکولی شي د دغې ونې د خوراک یو اثر داو چې د دغې ونې نه سړی وخوري نو سړي له بیا بول ورځي او جنت کې د بولو ځای نشتی ښه دنیا ته دنیا یو د دې وجې نه هم وایي چې دا ګنده ده ګنده ځای دی نو هلته کې چې سړی له پاک ځای کې بول ورشي نو هلته کې سړی بیا پاک ځای کې نه کوي بیا سړی ګنده ځای ته ځي نو دنیا ته یې راولېږله دلته کې دا د بولو برازو ځای دنیا ده هغه ځای نه دی همدا یو بانه وه کله کله میلمه راغی میلمه اوس ځي نه واپس وځي نه تلو نوم نه اخلي نو بیا خلک ولې جمال کوټه ورکي او خوراک کې ورته واچوي لکوټې دی هغه زه نور خراب یم ښه زه اوس د دې ځای نه تلل غواړي نو دغې غنمو دانه کې اثر داو چې دا سړي له بول ورولي او د بولو ځای هغه ونه نو بیا به خامخا وایي چې زه نو صحرا ته ځمه پټي ته ځمه چېرته لیټرین ګورمه باید سړی میلمه راشي کور کې د خلکو کره بعضې ځایونه داسې ځای نه نو بیا ګرځي
یو د بل جماعت کم ځای کې دی وي اگر جماعت کې سکے بول را لاغلی وي جماعت ته د بول لپاره ځي اج ته وته وې دلته کې دا جماعت کې دغه ځای نشتی غال لیټرین پکې نشتی وې دا څنګه جماعت ته بول ځای پکې نشتی به وخت چې جماعت ته پوس کې نه پوه شي دا بولو په سر راغسته ده ولا تقرب هذه الشجره من زیږي دی ونی تا فتكون من الظالمين کنه شی بتاسو د خپل برخه کمون کی تاسو برخه بنور کم شي نور رزق به اخوت تاسو دلته کی نه یا به زی اخواته دانه چې ته د ظالم بشي ظالم نه دي انبیاء علیهم السلام هغه جنتو په جنت کې خو څه جرم مرم نه ویا دوی مداده چې انبیاء علیهم السلام هغه ګناه نه کوي انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې دي که د نبوت نه وروسته دي معصوم دي الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوة وبعدها انبیاء علیهم السلام معصوم دي بالکل کچا ویلی غلط به ویلی بعضی سړی خبر وکي بعضی کتابونو کې اولی کلی شي غلط خبرانو د هغې نه وروسته نور خلک ته غلطي پیدې اخلي غلام احمد قادیانی هغه ته چاوي ته مخکې غل وي ته څنګه پیغمبر شوې پیغمبر خو چې د غل خو چې د پیغمبر کیږي نه هغه به غل څه شي دی پیغمبر د نبوت نه مخکې کله کله مشرکم کې دی شي دا غلام احمد قادیانی خبره وی ولې کتاب کې لیکلی ابراهیم علیه السلام هغه د شرک په لار باندې ته نو توحید ته ورسید د شک په لار باندې روانو نو یقین ته ورسید دا بعضی کتابونه غلط ولیکي هر کتاب هغه هر یو ټکه هر یو کرخه دا غي صحیح نه یو کتاب د قران الله کتاب دی پدې کې چې کوم یو ټکه ګوري صحیح دی دغه به کې سنشتي دغه دا نشي ویل چې دا ټکه صحیح نه دی ویلې دا غلط ویلې دا نشي ویلې دا به چا ځان لیکل دا نشي ویلې قران کریم دا اعجاز دی معجز کتاب دی دا معجزه ده خلک د دین عاجز دي په دې کې رد بدل نشي کولای که چا په کې وکړو نو فورن پیجندې کیږي سره چې راشي پیجندې کیږي اگر دا څه به غلط لیکل شي دا د کاتب غلطی ده د پرنٹ غلطی ده یې به غلطیان راځي دغه سي لیکن چې بیا په سړی پر قرار پاتې نه انداز لیکلی ا سړیو لګیاو الجمد لله رب العالمین جاغوي اګه الجمد نه دی الحمد ده وې زما قران کې خدغه دی الجمد ده اچ ته مچ راغله چې د چل به کړو ناغه د وجه ناغل ته نقطه جوړه شو نو دا چاته پته نه لګي نو لیکن ډېر خلکو ته پته ولګیو نو ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين انبیاء علیهم السلام معصوم دي د نبوت نه مخکې او کرستی انبیاء علیهم السلام نه داسې کار نه کیږي چې هغه د جرمي هغه د سزای هغه د ګناي وړکه ګناه غټ ګناه دې دوانو نه معصوم دي ان الصغائر والکبائر اگر چې بعض خلکو بګي خبره کړلا چې دا لیکن خنوي او که چا ویلی چې امکان شته د صغائرو لیکن چې پیغمبر وفات شو او ګناي ونکو نو وس خبره پاتې شو ختم شو اوس خبره خلاص شو اوس خو امکانم پاتې نشو یو سره ده او ته الګا دا جگ پروت ته وبو کې پرتی دي دا وبو نس کې ګوره ښا نو وس امکان خوشته او جگ کې وبشته د کېده شي اوس کی لیکن دې پاسې دو او بیت واړولې وس وبو نس کې ښا زشه اوس کی شته نو وبو کې نشته کوزت شدا
جگ تشته ستي اوس کی پیغمبر لاړ وفات شو ګنايونه کو نو امکان هم پاتې نشو چا به خبر د صغائر مبارک خبره کړل لیکن هغه خنوي نور زموږ اهل سنت والجماعت تاغي عقیده دادا الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر د وړو ګناهونو نم معصوم دي د غټو نم معصوم دي دا خبره غلطه وا غلطه خبره یو سړیو کی نو داغي نرستو خلک خبره کوي ماته پسې کرکندر غړي بیا آلته کې هغه راټینګ کړه غلام احمد قادیانی هغه ته ودا زما لپاره دلیل لوي فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما نو خو یول دې دواړو لره شیطان عنها داغینا فاخرجهما نو راويسل دې دواړو لره مما کانا فی داغزن چې دی او پاغي کې وقلنا بیتو بعضکم لبعض عدو او منګو کوشي با تاسو نه بيد باز د پار دشمنان ولکم فی الارض مستقر استاذ د پار پزما کې زید و سیدو ده ومتاع الہینا او سامان تر یو وخت پورې وسېږي نو پزما کې بوسېږي ها اخوات لشي چکر لتلی شي لیکن وسېدو نه شیدلې ها همیشه بالته وسه دریاب تلاړ شي الته همیشه وسه نه کی فساد تلاړ شي بر لاړ شي خلات تلاړ شي لاړ شا تلی شي لیکن همیشه د پار نه شیدلې ځان سره اسباب سره ویسي سو وخت پورې بئی بیا واپس راځي ها ملات و بیا راځي خلان و ملاتش فازلهما الشیطان عنها نو خو یول دې دعا ولر شیطان خو یولو تذکرہ چی راځي اسی کو سورۃ اعراف کې وګوره یوشتم آیات کې ال دغه بکی الله رب العزت دا خبر ذکر کړي وقاسمهما قسمونه او توکړو دواړو ته انی لکم عالم من الناصحین یقینا استاذ د پاره هم د خیر خواونه قاسمهما وی قسمونه او توکړو زستاسو خیر خوایم ها فدلهما بغرور نوراکو ذکر دواړو نه په دوکا ایو اجتماعات کې راځي نو دایو ته ویلو چې نور زونه کې بیا راځي سورۃ طه کې راځي ال دغه بل خبره به کړل او د دین چې الله تاسو منع کړی ولې ابا سره به یداسي ستا سره به یو سړی احسانات تا ته هغه بد کار کوي هغه چې تا ته ویلې ګندل دی راوستلې او تا دې دی ونه ته مننه ځکیږي دا دې پر چې ته همیشه نشي دلته دې لپاره وي شیطان سره خډیر شي چالو نه دی یو خبره بل خبره آخر کې قسم وته کو چې قسم وته کو نو اوس د الله نوم موږ باندې ډېر ګران دی ښا الله موږ منع کړیو د دغه قسم ونی نه هغه طویل چې هغه ونته بننې ځکه کېږي دلته کې دا ونه د هغه په شان دی ده ناغې نه وشو کوله وې خورتي خبره وشوا ولی وشوا د الله د نوم د عزت د وجنا آدم علیہ السلام نے د الله د نوم عزت ساتل دغه سي یو سره قسمو کی وسط تشاده شخه یو سره وای ز نه خورم زمون خلک ول قسم ور کوي اے قسم می نه خورم بس ته قلار شکر چاغه یې استاد قسمی اگر چې دا قسم ور پسې کیږي نه دا قسم سي فضل قسم دی استاد قسم یو خورا دا فضل قسم دی لیکن هغه وېزا قسم دی راکو جز یو نوړی تی واخلی ټوکړه تی واخلی ډوړی تی واخلی یو نوړی تی ماته کې نور واپس کینی اذا استاد پارا سا قسم د پارا می ته اور نوړی واغستا آدم علیہ السلام دغه سیو کو ادیوت دوته قسم کو د الله پنوم مانه نو څنګه هغه ته وخوړه
فاخرجهما نراویسل دې دواړو لرا مما کانا فيه بل خبره فازلهم الشیطان او خو ول دې دواړو لره شیطان سره په روان دی خټی دی دغه خټو تصور اوس لګوري ختم شو کوم ځای چې خټي یا خلک پويږي اوس کوم چې کشران دي بوس په دې باندې نه پويږي خټو کې سره څنګه زی خټي په هغه سره خوېږي نو چې کله اوس کسان روان دي نه سبب کې دغه شیطان وسره ملګری شي یو ته الله تعالی اړه مکړه نه دغه راړتاو شو نو شیطان دی او خو یو ولالت کې په خټو کې راړتا وکړو اسی مثال وایو نو سبب وای دا بل سره چې کله هغه روغ دی نه دی چې ویني نو سبب وای هغه غټ ګناه دی وکړو نه هغه به ضرب سره منډه کې را پابه سي و به دري خو نشوي کنه جامع اسخاش وي زخیر دی اخو د کور د بلار شي وی بنځي خو چې خوښه نه نو روغ نو دلته کې دی آدم علیہ السلام نے گناہ بہت بڑا گناہ کیا تھا وہی دې بس وای دیکھو سجواز نه جوړیږي یو سره دا لیکي چې آدم علیہ السلام یې غټ گناہ کړو یا نور پیغمبرانو پسې بازی لیکي چې پلان کې گناہ کړو دا کړو نا پیغمبر مبارک اخلا قلم ډیر په احتیاط سره بچلای دسینه چې خراب شي نو آدم علیہ السلام ته ګناګار نه وی الله تعالی الفاظ استعمال ایدا سي فازلهم الشیطان شیطان ور پسیو نو وی خویول نو دا ګناګار څوک شو چا چې الله تعالی مکړه هغه ګناګار دی سوچ ارتاو شوی دی هغه ګناګار نه دی آدم علیہ السلام ته د ګنا نسبت نه کې فازلهم الشیطان عنها نو خویول دی دوه لره شیطان داغینا د جنت نا فاخرجهم من راویسل دی دوه لره مما کان فی دا غزنه چې دی و پای کې وقلنا بیت بعضکم لبعض نادو او ایمنګه کو شیطانسو بای تاسو نه به د باز د پاره دشمنان بعضی خلک پکې نور وې دلته جنت کې دا شیطان څنګه تلو شیطان د الله کوشا اوس دې سینا شیطان وی اوسما شیطان خو د خزینه زیات ته ګوره ښا خزه به دومره دغه نه وي ا شیطان خو زیات ته وي ا دا خزه چې دانو خزه بارکی وي حبائل الشیطان دا د شیطان پنده دا د شیطان جان له نا اصل به څنګه نو خزه چې کله وزید کورا نو زیبا دروازه پوری وزي بیا واپس کیږي بیا واپس کیږي ا پلان کې شنه ير شو ا پلان کې شه پاتې میراث شه پاتې شو چل کې وسره نو دا خو د خزینه زیات دغه ده یو طرف د مکار ده نال دا مکرونه کوي زیو بیا راځي لا وتل نه ده او دا په دغه حالت کې په دغه وخت کې دا خپل چلو کو بعضی بکی وی الته بکی مارو الته کې تاوس پکې تاوس ته وی چې تناشه ما ستريقې سره ما جنت ته بوزا دا دروغ کسی دي هغه وې څنګه بوزم تا بوې نشما نو دې په خپل باندې تل راغله او خپل خرابې دي او خلک لګیا دي بیا له خبرې جوړې کړه والده کې پکې مارو دنا جنت کې ماران دي ګوره د جنت لو کوشش باندې کوي دا تا د بزین کې دا چي جنت د لو کوشش باندې کې نال د وی وته وی چې لاړشه او الته کې زما ملګری دې مار هغه ته आवाज وکا نو دې لاړ هغه ته आवाज وکړو مار چې راغې نو مار وته زما څنګه زما وتل نشم تا نشم بوې څنګه به چل دي خو چوکیدار ولاړل هغه زماله چل راځي وو ته ومننو نو ویزا ٹھیک ده یې خپل आवाज وکا له आवाज وکړه شیطان بګیدن نکیناس نو دې لاړ دنه بوته حال دغه خله کولا کو شیطان دې ټوکړو خله د زارو ډک شوی دروغ کسی دي
لګیا دي خلک دا دروغ بوي نو فازلهم الشیطان عنها فاخرجهم مما كان فيه وقلنا بيتوا بعضكم لبعض عدو نو یمنګه کوشي باز تاسو نه د باز د پاره وي دشمنان نو باز د باز د پاره دشمنان دي کنه انسانان د انسان دشمن شي کلا دارنګه دغه شیطان دی نو شیطان د انسان دشمن شي نیک انسان چې د شیطان دشمن دی او شیطان دغه دشمن دی نو قلنا بیتو بعضکم لبعض عدو او یمنګه کوشي باز تاسو نه د باز د پاره وي دشمنان ولکم فی الارض مستقر استاذ د پاره پزما کې زیدو سه دو دی و متاع الہین او سامان دې تر یو وخت پورې فتلقى آدم من ربه او بیا شي پوره کیږي نه مخکې نه پاتې وغه به وایو بیا به ان شاء الله روانه یو ترجمه چې زه ته ورسېدو هلته نه بیا کو ان شاء الله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او کله چې وې ستارم ملائکو ته یقینا پیدا کونکي مذهب پزما کې خلیفہ لرا قالوا نو دې ملائکو اتجعل فيها آیات پیدا کې پدې زمکه کې ما يفسد فيها چې فساد بکې پدې کې ويسفك الدماء او ویني بتوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك امغه پاکي بیان اوستا د حمد ستا سرا ونقدس لك او منګه ځان بچ ساتو د ګناهونو نه ستا د یری یا نقدس لك منګه نقدس لك پاکي بیان اوستا تقدیس کو استا تا پاک گنو د هر عیب نه قال انی اعلم ما لا تعلمون وی الله یقینا ز پوهیږم په هغه چې تاسو په نه پوهیږئ وعلم آدم الاسماء كلها او ذکر آدم علیہ السلام د نمونه ټول ثم عرضهم على الملائکه نبی پیش کړو په ملائکه باندې فقال انبئوني باسماء هؤلاء نالاوی خبر راکې مالا په نمونه د دې سيزونو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې قالوا نوی ملائکو سبحانك فاکیه تعالی لا علم لنا نشته علم مونږ الا ما علمتنا مگر هغه چې تا موږ کوم علم را کړلې انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والا قال يا ادم انبئهم باسمائهم او وی الله اے آدم خبر ورکدی لا په نمونه د دې سيزونو فلما انبئهم باسمائهم نو کله چې آدم علیہ السلام خبر ورکو ملائکو لرا په نمونه د هغه سيزونو قال الم اقول لكم نو وی الله آیا ما تاسو نو ویلی انی عالم غیب السماوات والارض چې یقینا ز پوهیږم په غیب د اسمان نو د زمکی والو ما تبدون ما کنتم تکتمون او ز پوهیږم په هغه سمانه چې تاسو ښکار کوئ او په هغه چې تاسو پټوئ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کله چې وې موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم ته فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه ټول مگر ابلیس ونکړه ابا انکار یو کو واستكبر او تکبر یو کو وکانه من الکافرین او شو د کافرانو نا وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه او یمنګا اے آدم اوسېګه او بیبي ستا په جنت کې وکلا منها رغدن او خوري تاسو د دې جنت نا پریمانا کمزې چې خوخي تاسو ولا تقربا هذه الشجره او منی زیګه دې ونی تا فتكونا من الظالمين کني شی بخپل برخه کمون کی فازلهم الشیطان عنها نو خو یول دې دوړ لره شیطان داغینا فاخرجهما نراويستل دې دوړ لره مما كان في دا غزنا چې دی او پاږي کی وقلنا بيتو بعضكم لبعض عدو او منګه کو شی باز استاسو نه بيد باز د پاره دشمنان ولکم فی الارض مستقر او استاز د پاره پزما کې زید قراری دې زید و سیدو دې ومتاع الہین او سامان دې تر یو وخت پورې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې توفیق راکړي نام خدا صاحب